سلیریش کال وشو چې د الله په در باندې حاضری کوم هر کال حج لرازم او ما ته دغه آواز کیږي چې لا لبیک ستا حاضری قبول نه ده. الله سلیریش کال وشو چې زه هر کال حج لرازم او زما حج نه قبلی. وای دا ګناه تا څه کړي؟ مالک بن دینار رحمت الله علیه شپېته حجونه کړي. دا فرمایي چې یو کال زه حج لاړم نو په دې کال باندې ډیر زیات رشو. نو ما ځان سره داسې سوچ وکړو چې پته نه لګي د کوم حاجي حج به الله قبول کړي چې دا دومره رش جوړ دی. نو بهرحال چې کله وده شوم په خوب کې راته یو ویلو والا وایي چې د ټولو حجونه الله پاک قبول کړي دي، د یو کس حج نه دی قبول چې د هغې نوم محمد بن هارون بلخي رحمه الله یو بزرګ دی. هغې ورته په خوب کې وښودو چې د دې حج الله نه دی قبول کړي. زما محترمو حج ته چې حاجیان لاړ شي نو د هر ښار خلک هغې ځان له بېلې بېلې چومپړې وهلي په هغې کې زما محترمو پاتې کېږي که نه. نو د بلخ د ښار چې کومې خیمې وي نو دا هلته لاړو او د محمد بن هارون بلخي تپوس یې وکړو چې دا چېرته دی. نو مالک بن دینار رحمت الله علیه ته چا ویلې چې هغه مخامخ چې کومه غر په لمنه کې دا کومه چومپړه والې شوې ده دا د هغه بزرګ چومپړه ده او هغه خو قیام اللیل هغه ټوله شپه الله ته ولاړ او ډېر غټ بزرګ دی. واوره دته په خوب کې ویلی شوي د دا حج نه دی قبول شوی. نو مالک بن دینار رحمت الله علیه چې څنګه راغی نو سلام یې واچو نو هغه د سلام جواب ورکړو. اوس د هغې د بزرګۍ هغه اثرات په چهره باندې ښکارېدل. اوس ګناه یې څه کړې وه چې د هغه ګناه د وجې د دې بزرګ حج نه دی قبول شوی. څه ګناه یې داسې کړې؟ واوره زما محترمو اوس هغې هغه بزرګي دومره حد ته رسېدلې وه و یو قدم چې تر عرشه پورې رسي ما لیدلی دی رفتار د درویشانو. بعض ټیم انسان په دې عبادت او په بزرګیو په د الله په بندګۍ کې دومره حد ته ورسي. نو دا بزرګ چې څنګه وکتل ورته وایي ستا څه نوم دی؟ ورته وایي محمد بن هارون بلخي. نو ورته وایي ته مالک بن دینار یې کړ. دا بزرګ مخ کتلو سره د دې انسان نوم اخلي نو دا بزرګي نه ده. اوس ته ما نه کتلی نه مې لیدلی نه څه پهچان نه څه خبرې اترې نه زما او ستا څه ملاقات شوی. اوس ته ما له مخې ته راغې او زه ډایرکټ تا ته نوم والم نو ته به حیرانېږي که نه به حیرانېږي چې هلکه زما نوم ته چا وښود. د هغې بزرګي هغه فراست دومره و چې ډایرکټ ورته وایي چې ته مالک بن دینار یې که نه او ته دې دپاره راغلی که نه چې ستا حج نه دی قبول شوی. دا وایي ته دې دپاره راغلی یې ماله که نه چې اوس به ما ته وایي چې ستا حج نه دی قبول شوی. وایي سلیریش کال وشو چې د الله په در باندې حاضري کوم هر کال حج لرازم او ما ته دغه آواز کیږي چې لا لبیک ستا حاضري قبوله نه ده. سلیریش کال وشو چې زه هر کال حج لرازم او زما حج نه قبلي. وایي دا ګناه تا څه کړي؟ او د دې محمد بن هارون بلخي دا یو لاس هم کړ شوی. وایي ګناه ما دا کړې ده چې یو ورځ زما مور ما ته څه خبرې اترې وکړې چې په هغې سره زما دماغ شاړ شو. مور له مې ګزار ورکو او تنور لمبه و هغه مور مې تنور ته ور وغورځوله ومې سوځوله. مور مې تنور ته وغورځوله او مور مې په هغه تنور کې لوله پشوه. وایي خلکو زه ګیر کم ښه وهل ټکول بیا چې کله سار شو ما دا لاس ځان نه کړ کو چې و بدبخته تا په خپلې مور باندې په دې لاس باندې ګزارو خو کار خو مې کړی سلیریش کاله وشو هر کال راځم ما ته دا جواب میلاویږي چې ستا بدبخته ستا حاضري قبوله نه ده. بهرحال دیم پې ګزار وکړو چې و بدبخته تا د مور غونته کې هستي هغه باندې ګزار کړی او بیا دې سوځولې ده ته الله نه معاف کوي. همدغه شانتې نه را واپس شو. خو چې کله مالک بن دینار اوده شو په خوب کې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم زیارت یې الله رسول ته وایي مالک بن دیناره هر کال دا حاجیان او بزرګان ورځي او دا محمد بن هارون بلخي هغې ته سپکې ستوري وایي او هغه چې کوم دی بې عزته کوي او تم ورغې او تام پې ګزار وکړو تام ورته سپورې سترګې ویلي ورته وایي ای محمد بن هارون بلخي د چې کوم د مور نافرمانی کړې ده او بېادبي کړې ده او په مور باندې ګزار کړی ای مالک بن دیناره
سبا د قیامت په ورځ به دغه مور د محمد بن هارون بلخي خلاف مقدمه د الله په حضور کې درج کی چې یا الله دی بچی په دنیا کې په ما گزار کړو او د وجه نه چې کم دی زه مړه شوی وم او سوځېدلی وم نو بهرحال د الله د طرف نه به وایي اعلان وشي چې وینیسئ او جهنم کې پړ مخې ور وغورځوئ نو دا محمد بن هارون بلخي الله رسول مالک بن دینار ته په خوب کې دا بیان کوي لګیا وی فرشتو به دا محمد بن هارون بلخي دا به روان کړی وي جهنم طرف ته او دا به بیا خپل مور طرف ته به داسې ګوري بیا به خپل مور طرف ته سترګې راړئ او بیا به ورته وایي مور جانې ما د الله دپاره معاف کا سوځولو لی روان کړی مور خو مور وي که داسې ده که نه مور خو مور وي که وی مور جانې سوځئ مې جهنم ته مې غورځئ نو د مور زړه کې بیا رحم راغو ورته وایي کریم الله په دنیا کې ما سره دی بچی ظلم کړی دی اے الله زه ستا د رضا دپاره معاف کوم تی معاف کا سبحان زما بچی بیا مور وي اے الله زه د خپل بچی معاف کول غواړم تی معاف نو ته وایي اے مالک بن دیناره د دې مور په برکت به دا بچی د قیامت په ورځ د جهنم نه بچ شي او جنت کو والا بچ همدغه مور به بیا دا بچی معاف کوي سبا د قیامت په ورځ دغه مور نو مور